2001 شو 2002 شو زمون سترګو تر مخه اوس 2024 روان دی دا به هم تیر شي 2025 دا کلونه دا ورځې دا شپې دا به اوړي خو محدود ساګان انسان ته الله ورکړي دي چا چې په دې کې عبادت وکړو دا به په ورځ د قیامت چې څنګه نن مونږه یو ایم پی ای تر مخه لاس په نامه باندې ولاړو ځکه چې یوه عهده ده ورسره خو دا عارضي عهده ده دقسې یو صاحب اقتدار ته هر سړی ولاړ دی خوند ورکوي یاد لرئ په هغې ورځې باندې خو قرآن کې الله فرمایي واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت دا هغه ورځ دی چې ځناور خو په دې نه دي که نه چې فلاني ځای کې دماکه وشوه یا زلزله وخوځېده ځناور په دې کې نه خو قرآن وایي چې ورځ د قیامت دومره سخته ورځ د الله فرمایي چې کم څاروو په خېټه کې چې بچي وي عشار عطلت هغه به خپل بچي له چوټي ورکړي خپل حمل به ضایع کړي فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه یفر المرء تختی به سړی من اخیه د خپل رور نه دا داسې ورځ ده نن خو ټوپک ورپاره ګرځوي جرګې ته ورپاره ځې رشوت ورله ورکوي هر قسم ډیل ورپاره کوي خو قرآن وایي یفر المرء په دې ورځ به تختی انسان او ما عزتمندو قدرمندو قرآن څنګه واضح بیان کړی دی الله فرمایي وامتازوا اليوم ایها المجرمون اے نافرمانانو اے مال دربار نه لرې تښتېدونکو وامتازوا اليوم نن ورځ جدا شي الله محبوب فرمایي په ورځ د قیامت چې ګورئ نیکان به یو طرف ته شي ګناهګار به خپله مخه بل طرف شي الله فرمایي الم عهد الیکم یا بني آدم اے بنی آدمه اے د آدم زویا ولې ما تا ته حکم نه وکړی الله تعبدو الشیطان شیطان په لار مزه شیطان تابعداري مه کوه انه لکم عدو مبین شیطان د ستا ښکاره دشمن دی